و چې تاسو د عمرې ویزه لګوئ نو تاسو ته به د یو کال د عمرې ویزه لګي. نو ځینې کسان به اوس دا سوچ کوي چې موږ به د دغه یو کال ویزه لګوو، هلته به مزدوري کوو. نو دا یو کال ویزه چې ده دا به کومو کسانو ته لګي او دا به په کومه طریقه باندې لګي. ځکه زیاتر داسې کسان دي چې هغه د سعودي عرب خواهشمند دي، خو د هغې د ویزې روپۍ چې دی دا ورسره نشته، ځکه چې د هغې په ویزه باندې ډېرې زیاتې روپۍ چې دی دا راځي. نو ځینې کسان و چې د یو کال ویزه لګي نو موږ به هلته ځو. په دې باندې زیاتر کسانو چې دی ویډیوګانې جوړ کړي، ځکه چې دا مخکې د 3 میاشتو لګېدله، اوس چې د هغې د یو کال کړه. نو د یو کال ویزه چې دی دا تاسو ځان له لګولی شئ او تاسو سعودي عرب ته چې دی دا تللی شئ په عمره باندې. بل لا چې تاسو په هر ایرپورټ باندې چې دی په دې باندې کوزېدی شئ. لکه که دا ویزه تاسو واخیستله نو په هر ایرپورټ باندې لکه داسې به نه وي چې یا د جدې یا د مدینې د دې په ایرپورټ باندې چې دی تاسو به کوزېږئ. تاسو په هر ایرپورټ باندې چې دی دا به کوزېږئ. خو دا به داسې نه وي چې آنلاین تاسو د یو اپلیکیشن د ویب سایټ نه چې دی دا ویزه واخلئ. څنګه چې په زړه طریقه باندې مخکې دا نورې ویزې میلاوېدلې، په هغې طریقه باندې چې دا تاسو ته به ویزه چې دا به میلاوېږي. لکه هغه زړه طریقې کار باندې چې دا به میلاوېږي. او د دې لپاره به تاسو هوټل او خروج کو هر سره چې دی ټرانسپورټ د دې هر څه چې دی دا بوکینګ چې دی دا به هم د مخکې نه کېږي. لکه په هغه زړه طریقه باندې به هر صحیح، خو صرف پکې ورځې چې دی داسې وشوې چې اوس په تاسو ته د یو کال لپاره لګي. خو کوم کسان چې دا خوشحالېږي چې دا د یو کال ویزه ده او موږ به اوس د عام ویزې نه الو، خو په دې باندې به ځو، هلته کې به 11 میاشتې کار کوو. 11 میاشتې پس چې دی بیا به موږ واپسي وطن ته چې دی دې ته به راځو. هلته کې به ځانه مزدوري کوو، که 3 میاشتې وکړه، که 6 میاشتې وکړه، دغه شانتې که 8 میاشتې وکړه، خو په دې کې به بیا راځو. نو دا به دغه ویزه نه وي چې تاسو په دې باندې لاړ شئ او هلته کې چې دی مزدوري وکړئ. ځکه په دې کې بدلی دا ده چې تاسو ته به د یو کال ویزه چې دا به ولګي. دا د هغې کسان دپاره ده، دا د مالداره خلکو لپاره ده چې کوم کسان په کال کې 2-3 پیرې عمرې له ځي او هغه وایي چې زه هلته کې لاړ شم سعودي عرب ته. نو دا د هغې کسانو دپاره دی چې یو کس وایي چې زه ځمه او راځم او زما ویزې ته چې دی ضرورت نه وي او د ویزې پیسې چې دي دا ماته بچت پاتې شي. د هوټل او د خروج کو دا لګي، خو چې دغه پیسې ماته بچت پاتې شي، دا د هغې کسانو دپاره ده. مزدورکار سړی چې دی هغه په دې باندې ځي، د هغه لپاره به هغه 3 میاشتې ویزه چې دا به یې لکه 3 میاشتې چې دی تېرولی شي، د هغې نه سیوا نه شي. ځکه دا ویزه داسې ده، د دې قانون داسې دی چې ته لاړې د کال ویزه به تا ته ولګي، خو ته به هلته به دې کې 3 میاشتې تېرې 3 میاشتې به تېرې 3 میاشتې پس چې دی ته به لازم راځې ملک ته، که یوې ورځې له راځې، که یوې ګنټې له راځې، خو ته به راځې. لکه د هغه ملک نه چې دی د راوتو خروج چې دی دا به ته لګې ته به راشي دلته کې د دې ځای نه به بیا چې واپسي لاړې نو بیا 3 میاشتې چې دی دا تېرولی شي. په یو ځای باندې چې دی ته دغه کال نه شي تېرولی. لکه که ته لاړ شي د دې ځای نه ته چې زه په یو ځای باندې کال تېر کړم، نو په یو ځای باندې کال نه تېرېږي. د دې پیدا ده د هغې کسانو دپاره څنګه چې ما تاسو ته ووایي چې کوم مالداره کسان دي د هغو لپاره پیدا ده چې هغو ته دا ویزه ولګېدله، هغه به خالي دلته کې راځي او خالي د ویزې په دغه چې دی هغه به لکه 50,000 یا 80,000 یا 80,000 روپۍ چې کوم د ویزې د لګېدو روپۍ دي، هغه روپۍ به دته بچت شي او دی په کال کې 2-3 پیرې یا 4 پیرې یا 5 پیرې چې دی دا تللی شي. خو عام کسانو ته د دې پیدا چې دا دانش دي.